بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پروګرام د یتیم او سره زم تاسو ورور الیاس سهارا مرګرو دا وخت کې د سوات د ډارې نا کلینا نیغ پنیغه استاد سره د جهان بخت رور د کور نه جهان بخت رور کم چې شپږ بچیان دي پاتې شوی دي دوه لوریانې او څلور زامن په دې سین کې به ځان شګه ایستا باجری به ایستا او د لاس خپلغه مزدوري کوله د تور زیړی شکار شو او د نن نه څلور کاله مخکې هغه په حق ورسېدو. جان بخت رور هم تور زیړی شکار و زموږ سر چې کومه د خور ناسته را د دې هم تور زیړی دی. دا بچیانې دي چې کوم ته پاتې شوي دي واړه واړه بچیانې دي او دا ټول د سکول دی. د دوی دا ژوند ډېر زیات د سختو سره دی. نن راغلی یو د یتیم اواز نن راغلی دی سوات ډډارې ته او زنګ سر زنګ د خور ناسته را دا بچیان ناستې د دوی نه به هم تپوسونه کوو د دوی د ژوند په اړه باندې به ستاسو سره یو څو خبرې شیر کوو. زموږ سره اوسئ. خوره السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوره دا راته ووایه چې جان بخت رور څونه وخت شو د مرګ او څه کار به یې کوو دغه د مرګ نه بعد څومره سختي په دې کور باندې سیوا شوي دي په تاسو؟ هغه څلورم کال دی او ناجوړه او د علاج د وجې هغه مړ دی. دروند کار پې دی ډاکټر بند کړی و د هغه مجبوري وه دروند کارونه به یې کول. دا فارمونه ساتلي دي شپې ډیپټیانې به ویلې پوجیانو به یې ډیپټي کوی هغه یې کړي د هر څه یې کړي دي بس دغه حال نه دی نو هغه و ناجوړه او پیسې میسې نه وي چې موږ پې لګولی وي نو هغه د دې ناجوړتیا د وجې مړ شو. نور څوک وګونه بچي دغه واړه واړه دي تاسو ته ښکاري. زما دا بچي دي د دې څوک نشته دی د دې کلي خلکو چا مدد وکړو چې وبکړي که نه نو چې نه نو موږ دغه شانتي ناست وي. زموږ څوک تش ته تپوس هم نشته دی. د دې سکولونه دي او د دوی دا جامې پیزار دي هر څه دي. خورې د هغه د مرګ نه بعد کله چې جم دی او ماشاءالله تاسو له خو ښه مزدوري کړې وه د ماشومانو ته به د هېڅ کمې نه ورسئ راوړي دي خو اوس د هغه د مرګ نه بعد په دې ژوند باندې څونه سختې دي او د دې وړو کپړې پیزار هر څه پوره کېږي که نه اوس تاسو په ژوند کې خپله څونه بدلون راغلی د سختې څونه زیاتې شوي؟ موږ ته خو سخته رورۍ ډېره زیاته ده ډېره زیاته او دا واړه دي که نه نو دوی هر څه ته کړېږي چا ماشوم څه جامې پیزاري دي وایي دې چلوه شو نو ماله څوک څونه راکوي چې زه به دیله وکړم یا پې خوراک وخورم څه موږ ته سخته ډېره بې نهایته زیاته ده. دا ماشومان چې داسې بهر څه ویني او غواړي او څه نه وي نو بیا ورسره څه کوې په سیقه لارئ؟ نو سر یې به سیقه لارم خو یم بچیه دی به لوی شي دی به مزدوري وکړي تاله به والم بل ته یم تاله به والم یو وایي ماله سیکل بل وایي دا او دا نو زه ته هم دي به رالوی شي تاسو له به هر څه والو او اسقلار شئ نو بیا دغه کومه بېدمه شي نو څه وسوه. یو ورځ داسې راغلې وه دې ماشوم یې روپۍ راکړه زما سره پیسې نه وي نو ما ښه ګاونډیان نه راوړه نو هغو وله هم ورنه کړلې نو بیا مې خپل ورور ته ووي هغه راله 200-300 روپۍ راکړې څو ورځې هغه وي بیا هغه ختمې شولې. دغه حال دی رورۍ سختې دي نو زه به څه ووایم خو الله دې به موږ راحته کړي نو او دا ماشوم دی دی پوهېږي نه څوک چې دغه سبزي موزي راوړي نو هغه ترې خرابه شي. زه 2000 ورکړم نو 1000 روپۍ به کې تاوان کړي او 1000 راوړي که نه دې نه پوهېږي څه کال خو د سره خرڅ مرڅ کړی هم نه دی دغه ګرځي را ګرځي نو بل کال یې خرڅول نو دا چل به یې کول نو څه کال مې بې نه دي خرڅ کړي. نو خوری دې څه خرڅئ؟ د پلار ګاډۍ وه نو ده به وی ماله پیسې راکړه مې سودا به کوراټم چې ور واچول چې 2000 به مې ورکړې نو 1000 روپۍ به پکې راوړې 1000 به یې تاوان کړې نو بیا مې وله پیسې نه دي ورکړې بیا یې څه خرڅ کړي هم نه دي. او دا ماشوم سکول وایي؟ او دی سکول وایي سرکاري سکولونو کې دي. په څوم کې؟ دی په اتم کې دی. او دا بل کوم زنګ دا خورزه چې ناسته ده دا سکول وایي دا نور ماشوم او دې ټول سکولونه وایي بغیر د دې ماشوم نو خو سرکاري کې دي د زموږ دې ګاونډ کې دې سړي کېنولي دي استاد صاحب او خو د دوی جامه پیزار صحیح نه وي که نه هلته غریبي ده او دا په لشتګو بوټان والا والم نو هغه خپې خولي شي هغه راغوزاري کوي دا داسې شوي دا داسې شوي نو زه څه چل وکړم نه دې وړو سره. دغه یو ماشوم خو خپل بې خپې دی د دوی پیزار میزار داسې پیزار تاسو خو ویم چې برابرېږي نه که نه د دوی څنګه حل دی په دې یخنۍ کې؟ د دوی پیزار میزار هم نه جورابي هم نه پکولونه هم نه هېڅ هم نه پابلوز دا یو راتاو شو چغې مو وهلي بیا مې د یو ماشوم ته مې ورشه دا هغه ځای کې د روډ په غاړه دوکان دی مال هغه نه ماله 15000 روپۍ راوړه چې وله ګاډی وکړو نو خدای سړی خوشحاله کړي نو هغه هسې بوتو خو بیا دغه هغه پیسې وي نه به ما باندې اوسه پورې قرض دي 5000 روپۍ د باندې اوس هم قرض 5000 نه دي څه خو به ماله کاو قرض کړي چې زه خو قرض راحلم او در به کم نو ځینې خلک وایي ضعیبه ځینې وایي رایې کوي نو دا بېګا سبا وایي
پیسې راکړئ دا جنۍ دا د پیغله ده او د دې رشتې راځي او زه یې واپس کوم زما طاقت نه کېږي نن سبا خو چې لور واده کېږي څه غواړي او زما دا یو کور دی ما خو نور څه نشته خورای دا قرضونه به د کمې پورې کې او د دې به څه حساب کتاب وي دا ژوند څونه د سختۍ سر دی او څونه قرضې دي او دا خلک چې سبا غواړي نه نو بیا ورسره څه کوئ او اوس تر باندې څونه پیسې قرض دي په موږ باندې خو پیسې مایسه ډېره د نورې روسي چل وکم د هغه سره عبدالي یار یو ماشوم چا سره ګاډی ویني د ده ګاډی دی چا سره سیکل ویني د ده سیکل دی اچھا دا راته وایه سکول ته ځې څوم کې په څلورم کې او د سکول کپړې پیزار وغیره هر څه پوره کې د غریبي دغه کپړې دي او د بوټان دغه جوراب هم نشته او د سره دي پلار چې و نو هر څه به و اوس چې نشته نو څه نشته زه خو هر څه غواړم خو چې نه وي جو هغه بیا نه غواړم پلار درته د یادېږي بچی یادېږي دا واړه پلاران سرګرځي زه ورته بیا زه خفه کېږم پسې زه د دې خاورې بچی یما یتیم چې د سکول ته ځې څوم کې اتم نورو ملګري خو سکول ته راځي که نه د هغوی خو هر څه ډېر تېر په دې وي ځکه چې کله پلار په ژوند کې وي او بیا نه وي نو د ځمکې او د اسمان فرق وي او هغه فرق ستاسو او د هغوی سره ډېر زیات دی ځکه چې یتیمانان یو نو څنګه ژوند تېرېږي او بیا په سکول کې خو د جینکو او ملګرو سره دا دغه ډېر زیات دا راځي چې د دې دا شته او دا نشته نو داسې مسلې درته ډېر راځي راته چې زما ملګرو صحیح زما نه یې زه ورته کړېږم ښه ملګرو زموږ سره اوس کوم د دې کور مشر به ورته زه ځکه یم چې مشر بچی دی او په خپلو ګوی سره ډېر حده پورې بوج اخیستی هم نه دی خو د ډېرو نقصانونو له کبله اوس دا د په اتم کې سکول وایي او زموږ سره ناست دی بچی څنګه یې سکول وایي په څوم کې او چې سکول هم په اتم کې اتم کې بچی د دې کور دا ټول بوج خو په تا باندې دی څونه حده د بوج برداشت کړی دی او په ژوند کې څونه ستونزې د پلار د مرګ نه بعد زما پلار به ګاډۍ چلوله هغې کې سبزي به خرڅوله نو هغه په اوږی ماته شو او بیا پاتې شو چړي د لاسه او ګاډۍ به ما چول هغې کې به تاوان و نو اوس یا به ګاډۍ چلوم یا به سکول پرېږدم که سکول پسې پرېږدم به سکول پسې خفه کېږم او سکول په ګاډۍ پسې اوس نشم پرېښودی او مدرسې سبق وایم او چې نه کوم د کور ګزاره نه کېږي واړه واړه خویندرونه مې دي او پلار مې وفات شوی دی او مور مې مزدوري نشي کولی ناجوړه تور زیړی دی پرې پلار درته یادېږي بچی او چې پلار راته ډېر زیات یادېږي هغه چې په ژوند کې و نو خوشحالی وي دا سخته در باندې وه دا کومه چې تو نن وي چې زه به سکول پرېږدم او ګاډی به چلوم که هغه جم دی او په تا به ګاډۍ چلولې وه نه په ما یې تعلیم کوو که هغه ژوند دی ما باندې به ګاډۍ نه چلوله چې کله چې دا ماشوم یتیم شي که نه او پلار مړ شي نو په معاشره کې د هغه دپاره هېڅ حق نشته یعنې هغه بچی به همدغه شان سکول به پرېږدي مدرسه به پرېږدي مزدورو ته به راوځي د عمر نه مخکې دا ژوند به ټول هم د ټولو یتیمانانو داسې تېرېږي که نه څه وینا دي د هغې خلکو ته او څه وشي داسې چې ستاسو دا تعلیمونه هم وشي او د کور دا دغه هم په ځای بحال پاتې شي کله مور مې شي ناروغه وړه خور مې شي ناروغه طبیبانو بس مې نه وي وایم څنګه به شي روغه خدایه خیر راته راپېښ کړې خدایه خیر راته راپېښ کړې خدایه خیر راته راپېښ کړې زه د دوی په سر ژوندی یما یتیم یما یتیم دېس چلې که نه بچی چې مونږ راغلي یو د اخلاص یو داسې اواز هم راوړی ستاسو د کور ته دا تاسو لیدی شه د دې بچي دا قطرې قطرې اوښکې چې کمې رابهیږي ولې د دې بچي دا اوښکې تاسو لیدی شئ کمې چې د اوښکو دا یو سیلاب یې بهیږي د هغه وایي چې زما سره دغه دوه لارې دي یا خو به د پلار هغه ګاډۍ را روانوم کوم کې چې په روز کال مور وله 2000 روپۍ ورکړې وي او تاوان یې وکړو بیا 1200 سودا خرڅه کړه الټه یې 800 بایللې وي یا به بیا هغې ګاډۍ ته ځم خپل سکول به پرېږدم ځکه چې زما سره بله لار نشته
هغه پسې دا کمه خور چې دا کم کشران رونه چې دي نو د دوی د پالنې د دوی د سکولونو د دوی د چی روټۍ د دوی د جامې د پیزار هیڅ درک نشته مجبورن به دا بچی وای چې زه راوځم زه به ګاډی چلوم زه به هر څه چې کوم بس مزدوري خو زه به سکول پرېږدم خو نه دی به داسې بالکل نه کوي دی به هم خپل سکول وای هم به خپل تعلیم جاري ساتي هم به د کپړې د پیزارو د هر څه غم کېږي ځکه چې د اخلاص په پرده مونږ اواز اوچت کړی دی ستاسو غونډه کې غیرتمندو پښتنو ته څنګه چې مونږ نور اوازونه تاسو ته اوچت کړي د نورو کورونو دغه کورونو حالات الله تعالی په خپل رحم او ستاسو په مهربانۍ او ستاسو په مینه او محبت سره نیو ځل بیا هم زه دې بچي ته دا وایم بچی ستا داسې ډېر غیرتمند پښتانه ترګان ماماګان داسې مشران شته چې کله هم ستاسو غونډه کې بچیان هغوی ویني نو هغه وایي چې موږ به د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی راشو کوو خو داسې بچیان به سکول نه پرېږدي انشاءالله د اخلاص په پرده باندې هغه خلک به ستاسو سره مرستې کوي او ستاسو به داسې یو روزګار روانېږي چې ته به سکول بالکل جاري او ساري ساتې د خیر ته به سکول نه پرېږدي ښه او دا زما ستا سره وعده ده او د اخلاص چې کوم ترجمانان مونږ ستاسو د پښتنو مشرانو مقرر کړي یو که نه وایي داسې بچیانو ته ځان ورسوئ نو انشاءالله د هغې خلکو مرستې به ستاسو سره وي او خپل سکول به بالکل وي ښه صحیح ده خورای دا بچی خو دی وایي چې کوم زه کم سره دا ژوند داسې و لکه دا څنګه چې روان دی نو سکول به پرېږدم نو که دی چېرې سکول پرېږدي دا خو د مزدورۍ هم نه دی نو څه به کېږي او لکه په ژوند کې مخکې څه خوشحالۍ څه دغه ویني چې څه شته او که نه هم ژوند ټول د سختو سر دی ورورۍ ژوند مې ټول د سختو سر روان دی چې دی سکول نه پرېږدي او دا دیاړي مزدوري او دا ګاډۍ ماډۍ نه کړي نو زما دا نور بچي به څه کوي او دوی وخت راوخت جاړي او ما ته جاړي که نه نور څوک ونیني خو یو الله ییني نو زه په د دې په پریشانۍ باندې ډېره پریشانه شم هر ماسخوتن زما د یو بچی جاړي خپل پلار یادوي زه ورورۍ د دې سره څه وکړمه پلار یم په دې حال باندې مړ شو زما به هم دغه مرګ نصیب چې زما علاج نشته زما بل څه نشته زما سم خوراک نشتی چې څوک ته تور زیړي بیماري هغو ډېر فروټونه ډېر هر څه خوري چې موږ په طاقت کې یو زه علاج نه کوم ځان نه صرف دم راته څوک وښیي هغه دم واچوم بس راځمه او د فروټونو خوري سم خوراکونه خوري چې موږ په طاقت کې دا کمزوری مرض دی زه هېڅ سم نه خورم زه یم چې څه وی زما دې بچو وخوړی الله یې دي لا هم نه ورکوي زه یم چې خدای پاک له دې جامه پیزار سم وی دي سم وی او خوراک یې سم وی او دوی د دې کلي ماشومان دا کم ترګانه دا خلک چې د دې ماشومانو ته ډېر زیات کړېږي د هغو کورونو ته کړېږي د هغو خوراک ته کړېږي د هغو جامو پیزار ته کړېږي برهانه بچی ولې ژاړئ بچی ستا پلار خو واپس نشي راتلی خو که مونږ بل ځل راځو نو تا له سره وړو چې ستا دا سترګې کې مې د اوښکو ډکې دي او تاسو سره لږې ډېرې خوشحالۍ مونږ شریک کړو هغه پښتانه کم ستاسو مشران کم ستاسو ترګان چې دي کم غیرتمند زمونږ مشران دي د هغې خلکو د طرفه تا له سره وړم بچی بل ځل چې راځم سیکل سره لاړم بچی سیکلو تسلو وړو سر سیکل دی او زما سره نشته تله به سیکل لاړم ښه بچی خورای دا زمونږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن چې د دنیا د ګوټ ګوټ نه مسافر دي او هغوی چې کله تنخوا والي نو چې څه برخه هغوی خپلو بچو له کړي نو د هغې خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی راشو کولی او موږ ته وایي دا پیسې تاسو والی او هغې خلکو ته یې ورسوئ چې کم بېوسه دي کم یتیمانان دي د کمو چې ژوند د سختو سر دی د هغې پیسو نه دله اوس خو صرف دا یو 15,000 روپۍ در کومه په دې باندې که اوس ته د ماشومانانو څه د چی روټۍ یا جورابې پیزار څه ورته کوې هغه ورته وکړه کومو خلکو چې دا پیسې رالېږلي انشاءالله بیا به هم راځم ستاسو سره به خپلې ډېرې خوشحالۍ ستاسو هغه غیرتمند وروڼه شریکې کوي خو چا چې رالېږلي هغوی ترې څه وینا ده الله روغ لره الله دې ورک نه کړي خدای پاک ټول له دې به ځای خزانې ورکړي چې زما له یتیمانان غریبانان بچي یاد کړي او زه به نور څه ووایم خو الله ییني او الله دې ورسره مدد وکړي او زموږ دې هم خدای مل شي او تاسو یې دونه رالېږلي او تاسو دونه زموږ ځای ته راغلي نو د هغه ته زه نور څه ووایم خو الله دې بچایي نصیب کړي او الله دې ورک نه کړي الله دې کامیابي نصیب کړي مسافر ټول مسافر دې الله کامیاب کړي الله دې روغ لري چې تاسو د دې یتیمانانو دې جونګړې ته راننوتې تاسو د یتیمانانو دونه خیال ساتئ نو الله دې تاسو له دې مدد درکړي الله یو کامیاب که الله یو عمر ډېر کړه خیره ورک مه شئ زه درته نور څه نشم ویلی ښه ملګرو دا و د بخت جهان رور د کور نه مونږ ستاسو سره نیغ په نیغه او کم زمونږ خور چې خپل فریاد وکړو دې بچیانو کو زمونږ دې خورځۍ کمې خبرې اترې وکړې
او زنګ دا بچی دا وینا دا چې کچری دا حالات داسې وي نو زه به سکول پرېږدم ګاډی به چلم خو بالکل به هم داسې نه کېږي ځکه چې کچری څه خلک به داسې وي چې د دوی ته به یې شا کړې وي د دوی د ژوند سره به یې خپلې خوشحالۍ نه وي شریکې کړي خو د اخلاص په پرده داسې غیرتمند پښتانه وروڼه زمونږ دي داسې غیرتمند مسافر زمونږ دي د پاکستان کې دننه زمونږ ډېر غیرتمند وروڼه دي چې په هغوی باندې مونږ فخر کوو په هغوی باندې مونږ ننګ کوو او د هغې خلکو له کبله د اخلاص غونته ادارې قایمې دي ځکه چې مونږ ورته کله هم اواز کړی نو هغې خلکو د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی راشو کولی ده او هغې یتیمانانو سره خپلې خوشحالۍ شریک کړي دي انشاءالله بیا به هم راځم دی کور ته د هغې مسافرو د رالېږلو خوشحالو نه بعد د دې بچي چې کوم ارمان دی چې زما خواهش دی ماله سایکل پکار دی چې په محله کې د نورو بچیانو سایکلې دي زما سایکل نشته دله به سایکل راوړو د خیره سره دا بچی به هم سکول نه پرېږدي د دوی چې څونه دا ستونزې دي انشاءالله تعالی دا به هم الله تعالی حل کوي د اخلاص په پرده ستاسو غونته کې د غیرتمندو پښتنو په مینه محبت او په اخلاص دا خپل ځان ډېر خیال ساتئ ملګرو ستاسو ژوند ډېر قیمتي دی ځکه چې ستاسو د ژوند سره ستاسو د الواد نه علاوه داسې بچیان هم ستاسو د امداد منتظر دي د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهار الله ورکوي اجازت د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زد مور د لاس بنگړې ما یتیم یما یتیم زد مور د لاس بنگړې ما یتیم یما یتیم بیا بللې ونه یما یتیم بیا بللې